یو د الله د طرف نه فرض دی خو به خامخا کو 15 وخت مونځ اخو په مونږ لازم دی باغې به د عذاب نه ځان بچ کو بل الله ته د نزدېکت ذریعہ چې کم دی نو هغه نوافل دي فرایض خو فرایض دي الله ته د نزدېکت ذریعہ هغه مستحبات او سنن دي نوافل دي په دې سره ځان الله ته نږدې کړه په دې وجه د تهجد ډېر فضایل راغلي دي احادیث مبارکو کې تهجد کوي پابندۍ سره الله دې موږ ټول له توفیق راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت وعده د هغه چا سره چې څوک تهجد کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاداتو کې ډېر فضایل راغلي دي تهجد چې څوک د شپې 2 رکعات تهجد وکړي د دنیا و ما فیها نه بهتر دی دنیا او پدې کې چې سدي دا غي نه سدي بهتر دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کته دا غواړي چې پتا دی زندګۍ کې او د مرګ نه پس او په قبر کې او په حشر کې د الله رحمت رووريږي نو د شپې پاسو یو 2 رکعات مونږ کوا تهجد کوا د قیامت د ګرمۍ نه د بچ کېدو د پاره د ګرمۍ روجي نیسه او د قبر د تیارو نه د بچ کېدو د پاره په تیاره کې مونځ کوه د تهجدو د فرایضو نه پس افضل ترین عبادت چې کوم دی هغه څه دی تهجد دی لهذا تهجد کوئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به ټوله شپه ولاړ الله ته عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ به د تهجدو د شپې په یو رکعت کې غون قرآن چې کوم دی دا ختمه وخه غون قرآن به لوستو لہذا د تهجد اهتمام کوي او د تهجد توفیق ملاویږي په څه باندې کم خوراک کول چې کم اوخره نو بیا به د شپې ته د پاسېدو توفیق ملو شي دغه رنګې د غرمې په ټایم کې لږه غونتې قیلوله او آرام کول او د کېدل او د ګناهونو نه ځان ساتل سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي وی زمانه یو ګناه وشوه د یوې ګناه په وجه باندې زمانه 15 میاشتې تهجد قضا شوه مونږ روزانه څونه ګناهونه ځکه خو د تهجد توفیق نه ملاویږي که دا غواړي چې ماته د نیکو توفیق ملو شي نو د ګناهونو نه چې کوم دی نو ځان ساتل پکار دي